مؤمن سړی بیا تختی نه، هغه مؤمن هغه سر د الله د رضا لپاره ورکوي. خو چالونه سکیمونه دا خرابې خبرې اترې دا د مؤمن کار نه دی راغلی. ګورې نو او چې کله نفرت شروع کې، ګنده شی دی، حسد شروع کې، بغض شروع کې، بدل اخیستل شروع کې، بیا د بدلې دپاره چالونه جوړوي، بیا د هغې لپاره میټینګونه کوي او بیا د هغې لپاره قصې او قطارې د میاشتو میاشتو میټینګونه کوي. نو بس هغه کار کې الله تعالی برکت نه اچي. ابوبکر صاحب پسې قرضداري راغی. ابوبکر صاحب پسې چې قرضداري راغی ورته ویې پیسې به راکړې نن دې نه پرېږدم. نو بیا ورته بدې ردې شروع کړې. بدې ردې نه مراد خیرې کنځل. نو ابوبکر صاحب چپ ناست و، خیرې هم نه کولې، کنځلې هم نه کول، جواب یې نه ورکړ. او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاندل. ابوبکر صاحب ته چې کنځل او خیرې کولې نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندل. بیا انسان دی خامخا په تکلیف کې راشي، غصه کې راشي، تکلیف او غصه کې چې راغی بس ابوبکر صاحب د یو خیرې یا د یو کنځلي جواب ورکړ. څنګه چې جواب ورکړ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندا بس کړه. نو چې کله خبره ختمه شوه نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صاحب د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویې د الله پیغمبر صلی الله علیه چې ما ته بدې ردې ویلې او ما ته کنځل کول او ما ته سپکې سپورې ویلې نو تا خندل، او چې ما ولې یو جواب ورکړ نو ته خندا دې بس کړه. دا ولې وایي چې تا ورته کله تا ته چې کله خیرې کولې نو ستا دې طرف ته هم فرشته و دې طرف ته هم فرشته و، هغه فرشتې ستا بدل اخیسته. او تا ته چې بدې ردې ویلې چې څنګه به تا ته بدې وي نو ستا دې طرف ته هم فرشته و دې طرف ته هم فرشته و، هغه فرشتې ستا بدل اخیسته. ستا بدل الله تعالی نه پرېښوده، فرشتې اخیسته. خو چې کله تا خپل بدل په خپله واخیسته، یعنې د خپلو خیرو جواب دې په خپله کړو، د خپلو کنځلو جواب دې په خپله. ملایکو وی چې زمونږ اوس ضرورت خو نشته که نه، بس خپلې صحیفې واخیستې اسمانونو. نو زه په دې خوشحاله په دې وم چې تا جواب نه کو، ملایکو دې جواب کو. او خبر په دې شم چې په خپله دې جواب وکړو. نو چې په خپله دې جواب وکړو هغه دې ملایکې وختې. مقصد مې دا دی چې تاسو کې کله د باطن صفایي راشي او معاملات الله تعالی ته وسپارئ نو ستاسو په دې زړونو کې او ستاسو د کارونو کې به الله دونه طاقت پیدا کړي که نه چې الله تعالی به ستاسو د کارونو د امداد دپاره ملایک را نازل کړي، کارونه به الله تعالی سموي. نو مؤمن چې په میدان کې ودرېږي نو زمري وي. دا یاد ساتئ، مؤمن د میدان نه تښتي. د حضرت داود علیه السلام متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د داود علیه السلام دوه ښکلي صفات راغلي. یو خو دا چې یو ورځ به یې روژه او یو ورځ به یې کوجه وه، او دا ښه خبره ده، یو ورځ روژه او یو ورځ کوجه. او یو دا دی چې ولا یفر اذا لاقه، کله چې به د دشمن سره یو ځای شو په جهاد کې نو ولا یفر تښتېده به نه. نو مؤمن سړی بیا تښتي نه، هغه مؤمن هغه سر د الله د رضا لپاره ورکوي. خو چالونه سکیمونه دا خرابې خبرې اترې دا د مؤمن کار نه دی راغلی.